बहुत पदरा आदम हेरो इलाका کې ډیره افسوسناکه واقعه رامخته شوې ده چې یو د 19 کالو شازلمې د یوې پیغلې په سر باندې ډېر بېدردۍ سره قتل شوی. دوستانو دې د 19 کالو شازلمې دغه پیغلې سره څه تعلقات وو، اخر په څه وجه باندې قتل شو. خو چې تاسو د دې پوره معلومات ورکړئ ځان خبرول غواړئ که اوسه پورې چې زموږ د چینل مخه نه وي سبسکرایب کړي هم زموږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ تر نشان څخه مخه ووهئ چې زموږ خل یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. دوستانو دا واقعه د کوات په ډله ادم خیلو کې رامخته شوې ده چې یو د 19 کالو زلمی چې نوم یې پرمان دی هغه راباسي او د یوې جینۍ لپاره خپل ځان په خپلو لاسو باندې ډېر بېدردۍ سره قتل کوي. دوستانو دې پرمان الک هغه جینۍ سره د نن لا 3 کاله مخکې تعلقات شروع کړي وو. تر اوسه پورې د دوی تعلقات شروع شوي وو، خو چې کله د هغه جینۍ واده په الک سره وشو نو دې پرمان الک ته په ډېره زیاته غوسه ورغله او خپل ځان یې په خپلو لاسو باندې ډېر بېدردۍ سره قتل کو. دوستانو هغه جینۍ د پرمان الک سره ډېره زیاته غټه دوکه وکړله او د پرمان الک ځواني یې تباه و برباده کړله. دوستانو چې کله د پرمان مور او پلار ته دا پته ولګېده چې زما زوی د یوې جینۍ لپاره خپل ځان په خپلو لاسو باندې ډېر بېدردۍ سره قتل کو نو د پرمان مور او پلار ډېر زیات په ژړا شو. ویې ویلې چې مونږ ته خو اوسه پورې خپل بچي لا ال نه ویلې چې زما یوه جینۍ خوښه ده او د هغه جینۍ دپاره زه واده کول غواړم. خو مونږ ته چېرته پته وه مونږ به د خپل زوی رشته هغه جینۍ ته لېږلې وه او هغه جینۍ سره به زمونږ د زوی واده شوی وو. خو دوستانو همدغرنګې جینکۍ یو بل سره ډېرې زیاتې دوکې کوي، هلکانو ته ډېرې زیاتې دوکې ورکوي. دغه دوکو په وجه باندې نن یو هلک خپله ځواني تباه و برباده کړې. دوستانو دا وه زموږ نننۍ ویډیو. که زموږ دا ویډیو هم خوښه شوي وي زموږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ، تر نشان څخه مخه ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. والسلام.